د ګرانو علاجونو نه بچ شئ، د اپریشنونو نه بچ شئ، ستاسو ټایم بچ شي. اکثر داسې وي چې 2 ځل 3 ځل اپریشن وکړي، د النساء بیا راشي وي ټیک خو نه شوم او 2,40,000 او 10,000 3,00,000 روپۍ زموږ نه واخیستې. السلام علیکم، زه یم ډاکټر اکبر افریدي. تاسو ته بار انټرویوز چې راځي هغه به د النساء راځي او د دې وجه دا ده چې مریضان ډیر دي د النساء په هکله باندې هغې علاج کوي. نو د دې د وجې نه کوم مریضان چې راځي مخې ته او هغې ټیک شوي دي هغې در سره تاسو سره ملاقات کوو چې ستاسو اعتماد هم ډیولپ شي او مقصد او غرض هم دا دی چې تاسو د هومیوپیتھک سره بلد شئ، د ګرانو علاجونو نه بچ شئ، د اپریشنونو نه بچ شئ، ستاسو ټایم بچ شي. اکثر داسې وي چې 2 ځل 3 ځل اپریشن وکړي، د النساء بیا راشي وي ټیک خو نه شوم او 2,40,000 او 10,000 3,00,000 روپۍ زموږ نه واخیستې. اوس بیا هماغه شانتې درد راځي، مسلې راځي. اعجاز خان چې دی د اف سی نه ریټایر شوی دی، اوس ماشاءالله ځوان سړی دی، بیا سکیورټي کمپنۍ کې دی، هغې خپله ډیوټي کوي. دی به درته خپله هم وایي چې دی په کم حل باندې راغلی، څومره تکلیف ووته او اوس یې نور مریضان راوستي. ماشاءالله دی ښه دی، 100 میاشتې وشوي چې میډیسن یې بند کړي دي او دی ماشاءالله ټیک ټاک دی. اعجاز خان ستړی مه شئ. السلام علیکم ډاکټر صاحب، زما نوم اعجاز دی، زه اف سی نه دغه شوی یم، اوس پولیس فاونډیشن کې یم. زه ډیر زیات دغه وم، زما د شاټیکا مسله وه، زما د یو سیټ ډیر دغه شوی و. بل دا و چې زه ګرځېدو نه هم پاتې وم او زه به یې په 2 کسه باندې ګرځولم چې کوم ځای ته به لاړم، کوم هاسپټل یا دغه ته ماته د اپریشن نه علاوه بل دغه نو ماته د اخري آپشن اپریشن دی. ما ډیر علاجونه وکړه ډیر، خو لکه ماته څه دغه رانغو. هغې اخره کې دا حساب وشو چې زه ډاکټر صاحب ته دغه شوم، هومیوپیتھک علاج ما شروع کړو. هغې چې ما ته کله علاج شروع کړو نو هغې سره رو انشاءالله دغه شو او بیا هغې نه پس شکر الحمدلله زه دومره شوم چې دا یې دغه شوم. اوس تقریبا 2-3 میاشتې وشوې چې ما میډیسن هر څه پرېښي دي او شکر الحمدلله زه ډېر ښه شوی یم اوس. ډېره مهرباني چې اصل مقصد مو دا دی د مریض نه انټرویو اخیستل او تاسو سره د دې تعارف کول. مقصد هم دا وي چې تاسو اعتماد به حال شي او په معاشره کې داسې خلک دي چې هغې وایي چې مونږ ته فرنټ ته څوک راشي مونږ وګورو چې کوم خلک ټیک شوي دي. نو ضروري نه چې تاسو بدل ته راځئ، چېرته هم چې تاسو ته ښه هومیوپیتھک ډاکټر میلاویږي تاسو خپل علاج کولی شئ. مقصد هم دا دی چې تاسو ته صحت میلاو شي او د هومیوپیتھک سره بلد شئ. ډېره مننه جی.